ګرځي چې کم سړی استغفار یا درود شریف ډیر وایي الله یې دعاګانې قبلوي. علماء لیکلي دي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورځ روان دی، شپه پې راله، یو جماعت ته ورغی، شپه راله وي دی جماعت کې به شپه تېره کړمه. نو چې د شپې ټیم شو نو د هغې جماعت هغه خادم راغی، هغه ته وایي دلته موږ شپې ته څوک نه پرېږدو دې جومات کې. پېژندی نه چې دا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دی، امام احمد بن حنبل دی، نه یې پېژندو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورته وی صحیح ده چې روت نو بار یو تنور والا لګیا دی ډوډۍ پخوي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورسره د تنور په ډبه کېناستو او دې کس ته وایي ته ځان له ډوډۍ پخوه او زه به په دې ډبه باندې شپه تېره کړم. هغه ورته وی صحیح ده. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خواته ناست دی او هغه کس چې ډوډۍ لګی وي استغفر الله، چې بیا ډوډۍ راننئ استغفر الله، چې ډوډۍ جوړی استغفر الله، لګی استغفر الله، راننئ استغفر الله. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه حیران شو، عام کس دی او دومره استغفار وي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ته تپوس کی دا استغفار ولې ډیر وایي؟ وی حضرت ما دی استغفار کې دا کمال لیدلی دی چې د کم وخت نم زه استغفار غواړم نو الله می دعاګانې بیا قبلوي. ما دی استغفار کې دا کمال لیدلی دی چې څومره دعاګانې می غوښتې دي هغه الله قبولي کړي دي. اوس مې یوه دعا غوښتې ده هغه لا نه ده قبوله شوې، دغه یوه دعا مې پاتې ده، نورې مې ټولې دعاګانې قبولي شوي دي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه تپوس کی وی هغه دعا څه ده چې اوس تې غوښتې ده او نه ده قبوله شوې؟ وی هغه دا ده چې ما دی وسني دور کې اورېدلي دي چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو عالم دی، امام المسلمین باندې یادیږي، ډیر مې د هغه د ملاقات شوق دی. نو دعا غواړم چې استغفار کوم چې الله د امام احمد بن حنبل سره مې ملاقات وکړه. دا دعا مې لا نه ده قبوله شوې، نورې قبولې شوې دي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورپاڅېدو، وی هغه دعا دې م الله قبوله کړله. سلام یې ورسره وکړو، وی ستا استغفار زه ستا د تنور ډبې له راوستلم. دا ستا د استغفار برکتو چې الله دې هغه دعا قبوله کړله او زه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ما نن به ستا سره شپه ستا په دې ډبه باندې تېروم. وی دا ستا د استغفار برکت و چې دې ځای لی راوستله. استغفار کې ډیر خیرونه وي، ډیر برکتونه ورسره تړلي. څومره کېدلی شي استغفار الله تبارک و تعالی ته توبه ایستل او ځان خپیمانه کول او الله لوی ګڼل. کو دی زمون کورونو کې که زنانه هر عمل کی او دی ورسره استغفار وایي. سالن پخی او دی ویلی چې استغفر الله، ډوډۍ پخولی وی چې استغفر الله، الله ګناهونه مې معاف کړي. تاسو به د رزق خوند لیدلی و، تاسو به کور کې برکتونه لیدلی و چې دی په استغفار ډوډۍ لګولی او په استغفار ډوډۍ راننولی. شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه دا فضائل اعمال چې لیکلی دی هغه وایي وی زمونږ د کور د زنانو به په رمضان المبارک کې دا حالو وی په طور د تحدیث بالنعمت وام چې دا را باندې د الله سود او احسان. وی چې کله به د رمضان المبارک میاشت شروع شوله او زه به کور ته ورلمه نو زمونږ د کور زنانه به د کور د کارونو سره سره د ورځې به هر یوې زنانه پنځه